ټول سره ملاو خوش بدی پاری نوې میر ریلی و بیا ریلی د گایز نه اوخلا تر مقصدان شپاش ورو باندې ونه مش خپل کوش تای خپل کورم شمرو نو پلیار شمیر وته شپاو دلاته وکی او د زخمینه پښتنه وکی د شهیدونه پښتنه وکی څه د شاه بادوی پیغه باندې هغه ځان نه خبر کی او بیا ولور شي دا میر داس روغلی وی چې داس په مشوره روغلی وی ملګری نه په خبر دم را پرې چې زالي هنوي سره خبر پلیار شم سره خوښ کړه بالکل چې دا غوره غړای ګړه دته په دې ځان شم خوښ کړه چې را دوله هم لور شي نو کله بیا راتللی په منظمه طریقه راتللی په مشوره راتللی ان شاء الله غو بیا داسې وی چې او د اجتماعي له اثر وي دا نن داسې کڅه د پی ټی ایم په لیول ها ورسې انفرادي مشوره او انفرادي سوچ په او بیا هر درېمی او ونه ته د پی ټی ایم ولمنه خالی یو کاسنا زرینه خلق او شپسترنیا تورتی دولتا چې کیم د پی ټی ایم اولانای محاذ جوړ شوی و د پی ټی ایم د پښتونخوا په خبره باندې ولره پښتونخوا کې اول ور شاه د ټیپکه خپل تاسو خپل چهره خپل سینه خپل ځنه پیش کړ ا د ورنه خلکو دا قرباني د ټول پښتانه په سار شه دی یعنی خلک څه ورته یي چې لشکار جوړ کا په سار شه وي د تدریمو د ورنه خلک یې ثابت کړل نو ان شاء الله کله ها دا قرباني او دا وینه ځای کیږي نه هغه څنګه پښتنه وی کیږي څنګه د ونه د خلکو خوشوي او کیو څوک ون پښتین کوم به پیږي تر پښتنه نن ها دراته کمیسته ها د ونه خلکو زوم د ونه بولی خدای په غوټه د پښتونخوا یو غټ ټاټو بایدي د وزیر کوم یو ډیر غاټ وسیدین کای زوی دی منډیږي وزیر کوم یو ډیر غټه قبیلات نو په دې لیول باندې ټول پښتانه ها دا خوره ته سترګې دي کله کله او مشرون وویي چې کومونه پښتانه وګټو یو ونه پښتانه ګرځي دا ویني سره ثابتېږي چې د پښتونخوا د خیر فیصله به دوه نه کیږي او بیا هم د شاه قرباني ورکړي دي هغه ته د رد تعالی خیرات تسلیم پېښ کوي میر غونټه نو راغلی په غون باندې نو شورې د دې وخت کمې دی واجب خو چې کیم ډیر داسې چې په کار پروت وي څوره ممکنه وا اغام وکړل ډیر داسې وی چې غوړینه علي د خپل دلاته روغلی دي و پزړکشه ماغه قادر ایزات و دغه سره د ورواله او د همدردی چې کیما جذباتو داسې دو لکه چې کیم ته راغلی پیغیر سره مې دغه سره هدو صرف اده وخت کمای وو دنیات کمای نه وو نو په دا باندې ز بخښنه غوړو امید دی چې دغه په دا کې څه رستر تاسو وو ویس میش تاک دی و پاسیم دو اسه ها دا یواش پای وارد تقریبا لاس پیشي چې ز دا علاقه غیر چې ورته چې ټلیفون نه یې څه چارته او دا څه یو نو پښتانه غټه علاقې دي چې دوی 15 په هندله په کور وکه هم کې ډیر بګاړ سره جوړ شوی امیش د پی ټی ایم نظام جوړول شو مشته غټ ون مادات سره دي دوی خان په جلسه کې هدا وی دي چې ترڅو پر ایو سیستم نوی جوړ میش سیستم په سیستم والای شي دا سه په غاپندې میش نشي کولای یعنی اسه ولا غونډ شولي داتا یعنی بیا چارو مکړه پداکشه نقصان ډیر کیږي چې کله منظم وي پاکشه نقصان کم کیږي چې کله منظم نه وي پاکشه چې سخت روشي کمزوري شي چې کله منظم وي چې سخت روشي سره بیا هم مضبوطیږي نو منظمولای په ټول نه غټ څه شي دی چې علاقې په بنیاد د تحصیل په بنیاد د کلی په بنیاد او پیراج صورت یعنی ونه دی صورت د سب ډیویژن دی دغه په بنیاد مشر معلم وي کابینه معلم وي د اطلاعات سکرټری معلم وي هر شي چې معلم وي خان آباد
یو سیستم نظام چې څوک ځون ایډجسټ کولی شي نو د دغه د پوره څه غونډې ملاتړ ښه ضرورت وي نو غونډ به کېږي او بیا هم په ډېر خلوص زړه سره ومیږ بیا هم ونه ته رسي او دا د وړنۍ خلکو خواهش ښه دی او میږ هم ډېر غټ خواهش دی چې میږ د غونډې خلکو سره میلاو شي نن میږ خالي د وړنه د خلکو مشره کورنۍ دا ډېره قربانۍ ورکړې دي د دغه د کور ته راغلي دا د وړه کور میږه شمېر کړ نو انشاءالله هر کلي ته هم هر علاقه ته ودرېمي دا د وړه په علاقې کښې تر انګوره ډېپره او دا خلک ته میږه د دغه د مطابق دغه د زړه نه اوس چې کوم دی او د دغه د په مخ کښې چې کوم ظالم دی هغه ته ښه په چلند سره ولاړوي او ځای دا ټول ابود لري ځای دا وړه ابود لري څه غلط فهمي او خلک پیدا کوي چې که چېرې پي ټي ایم دوی راته بربادۍ ته راغلی دی پي ټي ایم د ابودولو نوم دی د بربادولو نوم نه دی پي ټي ایم د جنګ نوم نه دی د مینې نوم دی پي ټي ایم د غیر عیني اقدامات نه د عیني اقدامات نوم دی پي ټي ایم د خلکو په منځ کښې مینه محبت قایمولو نوم دی د نفرت قایمولو دی میږ د پښتونخوا یو ډول ړنګول ته نشي ورکولی خپل سري نه ړنګول ته ورکولی شي میږ د پښتونخوا هغه سېځلی خلک پي ټي ایم چلوي څوک چې خپل چې دی چې یعنې چې خپل یې نه وي ژړلي د بل د عشق قدر نه پېژني خو چا چې خپل ژړلي وي چا چې خپل کور ړنګ وي چا چې خپل وطن ړنګ وي دا شی شمېرولی شي چې دغه نه څومره بربادۍ جوړېږي کله هم پي ټي ایم دا سوچ نشي کړلی چې د پي ټي ایم د وجې د یو ډول هم سکور شي د دغې وطن د دیوالي نه بچ کولو دپاره چې میږه سړي نه نسکورېږي برداشت کولی شي خو د وطن ړنګول نشي برداشت کولی هر قسم سختۍ دا د ډېر لږ ټایم پر وخت میږ رسي فتح بغیر سختۍ نه رسي فتح څه داسې شی نه دی چې بس په لوس شه د مڼه در پرېده کړله دا ډېر محنت غواړي دا ډېر همت غواړي د دنیا په تاریخ کښې چې چا هم ثابت قدمي نه ده یعنې په خپل موقف کلک نه دی درېدلی د دنیا په تاریخ کښې چې چا استقامت نه دی جوت کړی خلک ناکام شوی دی خلک کامیاب شوی نه دی نو انشاءالله میږ ستاسو استقامت او په خپل قدم په خپل نظریه او په خپل سوچ فکر باندې کلک درېدل ته انشاءالله تیار وي بیا به میږ فتح حاصلوي د دغې په مخ کښې چې څومره څه تکلیفونه رسي او د میږ د خپلې خوبرې او د دغې خلکې د یوه ډېر ویږد عمر ښه مستقبل په خاطر برداشت کوي او په خپل سري نه وي امید دی د میږ دا را لږ کې ټایم ورتګ باندې و چا فکر او سوچ نه درانیږي دا د میږ مجبوري وبولې چې میږ واپس تګ دی عبدالله ننګیال مې په غوږ پورې یوه داسې کیسه وکړله چې موږ په ذهن کښې د ذکر کولو څه ضرورت شته نه چې یعنې د علي او د میږ په منځ کښې اختلافات نو که علي او د میږ په منځ کښې اختلافات وای نو علي د موږ کور ته رسته ابودارې زه د کور ته رسله غلط فهمۍ پیدا کولو وله خلک ډېر دی خو چې چا یقین څه په دا لیار باندې دا داسې لیار دو چې په دا کښې د سر دشمن وي ګډ ورسره څه دا خو میږ دغه داسې ملګري وي چې څلورې خولې نه داس سره وردرېمي چې یعنې سره یو راته ګډ سره ورځي دا نشي سره پرې کېدلی میږ د علیغ دی چې درته ووایي چې مړه شول دا ممکنه ده خو چې درته ووایي چې سره جدا شول دا ممکنه نه ده میږ د یوه بل نه په مرګ جدا کېدلی شي په ژوند نه میږ د ده د سوچ یو دی سوچ چې د مو بدل شي د مو خیل در بخت شی و مړه کستی و سوچ چې ده بدل شي میږ بیادی نه پکوروي سوچ نظریه هم یو دی غام یو دی و تیر تاریخ یې هم دا ثابتوي چې د خپل سوچ نظریه او د وطن ګټه ذاتي ګټه اچول د وطن ګټه ته سوچ کړی دی 80 کروڑه روپۍ د یوه عام سړي دپاره کامې نه دي وزارت دا ډېره وړیکن کې ورده نه په پاکستان کښې دا ښه ډېرې روپۍ نه دي دا ښه ګټه ده خو دا وویل چې وڼه و دی نه داسې یې وکړل دا مخکې یې څه نه کړ دا شی یې ټکراو وکړ
دا هم چا نه وویل د پښتانه لیډر و خرڅ شو ځکه چې نر هم و هغه چې نر وزیر علي وزیر نو نه داسې څه شته دی نه داسې څه راتللی شي دوې درې کیسې ګامیږي دغه په منځ کې کېږي ها څه د نیت په بنیاد نه کېږي موږ چېرې یو پوسټ کړی و خلک یې ډېر خوند ځنې چې کړی و نو په هغه پسې بیا بله ویډیو وکړله بیا بل پیغام نه بیا تندر پرېوت داسې وي چې دا کله کله ور د خلک خوښېږي خو 15 منټه یا ګنټه وخوښول شي بیا تندر پرې پرېوځي که نه دا کیدای هم نه شي هېڅ اختلافات نشته اختلافات چې کوم دي دا په مفادات شرطي میش مفادات تر وتلي هني په خدمت چې اختلافات رسي هنه نه ما دا سوچ کېستی نه دا کېږي عبدالله ننګیال په غوښ پرې دا کیسه راته خبره یې ذکر وکړله یعنې لوړ مو یې دغه ذکر ضرورت هم محسوس کوو ځکه چې دا را د میږ دغ دی د سوچ فکر د سوي زړه نه هم خلق ته پته لګېږي چې دا لیارې نشي جدا کېدلی الله تعالی بود لره میش تا ګوي او یریلی په شکل شه نه درېمي هغه څه میږ درېمي څو ګاډي ودغ د نبیرو سره او ډېر خوند یې وکړ راته ورته ډېرې قدرمنې ځوانونه او مشرونه علما سره مېلاو شول او نور زیاته ته دا ډېر وخت هر زوی چې دا مسله دا مسله پریشان نورانه یې پریشانې خو ډېر د سره مصروف په کې د انګېج کړو د بارینه چې راسه چې راغلی یو دوش کې خوښول ډېر یو نو انشاءالله همیشه داسې خوښول د مونږ نه څېرې شي الله د تل عبود لري الله د ربنا آتنا فی الدنیا حسنه